یقینا چې ډېرې ښکلې ښایسته او قیمتي خبرې کړې دي. اختلاف په خپل ځای باندې خو پښتنو له یو ښکلی پیغام ورکړی دی. ای پښتنو، خپل د امن دپاره، خپل د ترقۍ دپاره، خپل د مستقبل دپاره، خپل د بچو دپاره اتفاق پیدا کړئ، اتحاد پیدا کړئ. د خپل دغه سیاسي لیډرانو قصیدې بیانول پرېږدئ. دا موجوده چې کوم سیستم دغه سیاستدانو جوړ کړی دی، که هر یو پارټۍ والی، خو دا مهنګایي، دا امن، دا دوی نشي کنټرول کولی. انتخابات را روان دي، ښه په سکون باندې، په اطمینان باندې او د زړه نه ښکلی انتخاب وکړئ چې زمونږ په دې ملک کې امنیت هم راشي، زمونږ په دې ملک کې اسلام هم راشي، او زمونږ په دې ملک کې د خپلو پښتنو سره اتفاق او اتحاد هم راشي، او په دې ملک باندې یو خوشحالي راشي. نو یقینا چې منظور پښتین دا یو څو خبرې ډېرې قیمتي او ښکلې کړي دي. په دغه موجوده سیاسي لیډرانو باندې بیا اعتماد کول خپل ځان له دوکې ورکولو مترادف دي. د دې نه علاوه بله خبره پکې نشته. راځئ تاسو هم واورئ. درته وایم پښتون کام هم کام نه دی. دا څنګه کام دی چې په 80,000 مړو اتفاق نه وکړو؟ کام خو پنجابی و چې په یو ارشد شریف راچګ و. کام خو سیندای و چې یو آی جي یې وړ، یو آی جي هلته د پولیس والا وړی و، نو ټول استعفې ورته پیش کړي. کام خو بلوچ و چې په یو اکبر بګټي تر غرونو پره لاړل. موږ پښتانه په 80,000 مړي نه یو راټول شوي. نو کام به کام جوړېږي، دا به په ملي فکر جوړېږي. ملي فکر په تقسیم نه جوړېږي چې دلته خپل نفرتونه سره ساتو. نفرتونه په خپل منځ کې ختم کول دي او اتحاد جوړول دي. بیا به موږ هر ظالم ته سزا هم په خپلو لاسونو ورکولی شو، او بیا به موږ دلته په خپله خاوره هر مظلوم او هر شهید ګټلی شو. راتلونکي نسل ته به یو ښه ژوند ګټلی شو، خپل وسایل به ګټلی شو، خپل اختیار به ګټلی شو، خپله خاوره به ګټلی